کتونکو تاسو د دولت خان حاجي صاحب دغه جنازه وکتله چې چېرته یې ویشتې وو موږ درته هغه ځای ښایو چې دا مین روډ دی په دې مین روډ باندې باقاعده چې یو سړی محفوظه نه دی نو هغه به په بل چېرته کې محفوظ شي مخامخ دغه د ریسکیو دفتر دی وګورئ جي ریسکیو نه بیا کسان را رسېدلي خو یو غټ سوال یې د بټخیلې په انتظامیه باندې پرېښودو چې تاسو څه کوئ او ستاسو په مخه باندې بیا قاتلان ځي او قاتلان نه ګرفتاریږي ګرانو کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته پرون ویلو په اسپڼ کې دې وخت کې په یو جنازه کې د یو داسې انسان جنازه چې هغه سره زموږ روزګار پاتې شو د هغه نوم حاجي دولت خان حاجي دولت خان په سعودي عرب کې مزدوري کوله دلته کې چې کوم دی نو شاته تاسو تنبان وینئ نو هغه بره ځای کې چې کوم دی دوی کور دی دغه کور ته موږ راغلي وو په دغه کې موږ استوګنه کړې ده په دغه کې موږ رزق خوړلی دی دولت خان حاجي صاحب هغه موږ ته راغلی دی موږ سره شپې کړي دي موږ سره ورځې تېرې کړي دي په دغه جنازه کې چې کوم خلک ګډون کړو یا کوم علماو خبرې ترې وکړې نو زما د هغه ټولو خبرو تایید وکړو چې هر سړي سره په خپل ځای او خپل تعلق پاتې شو د مدرسو سره د علماو سره د غریب سره د مسکین سره د بېوسه سره د بېڅوکه سره هر وخت الله تعالی سره په تجارت کې اخته و د دې علاقې خلک هسې خوم په دغه تجارت کې اخته وي خو هلته کې په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې یا په بل ملک کې مزدوریو کې نو د هغې نیمې نه زیاته برخه چې کومه ده په غریبانانو کې ویشي خو چونکې دولت خان حاجي صاحب چې ما سره په اوس هم دې وخت کې ما سره 15 یتیمان چې ماخانه د ده له طرف نه هغه له پیسې راتللې داسې کورونه چې هغه له ماخانه پیسې راتللې په تېره روژه کې دا اوس چې کومه روژه تېره شوه په دې کې زما سره لکونه روپۍ چې کوم دی نو هغه انویسټ کړي دي په غریبانانو باندې هغه ویشلي دي دې سره سره ګرانو کتونکو په ما به ډېر زیات خفه کېده او د ما چونکې په سوشل میډیا چې کوم ټرایل چلیده کومې پروپیګنډا چلیدله د هغې باوجود هغه به ما ته وی د دې به پروا نه ساتي خپل کار جاري ساته چې کوم ستا میشن دی د غریب خدمت وکړه داسې نورو سوشل ورکرانو سره به هغه چې کوم دی نو خپل کومک مرسته هغه جاري ساتله او زیاتره زما خو به کوشش ده چې ما به په خپله بوت او په خپل لاس به خلکو له ورکول زوی چې و پرخانه نو پرخان ته به وي شاب الف خان ته دا پیسې ولېږه الف خان ته دا ایزي پیسه وکړه الف خان ته دا پیسې ولېږه په یو ورځ کې چې کوم دی نو لکونه روپۍ ما ته راستولي دا اوس هغه نشته دی خو دا زه ګوی ورکوم چې هغه کوم خدمت کړی دی د غریبانانو په دلته کې یو لرې یو ځای ته بوتللم یو غریب کور دی شابه راشه لاړو هغه ته موږ بیا 4.5 لکه روپۍ ورکړلې داسې دلته کې په دې اسپڼ کې چې کوم دی نو ما د 4-5 کورونو داسې ویډیوګانې کړې وي چې هغه زه هغه ځای ته بوتلی وم نو یقینا یو ډېر تکړه انسان په ناپامه کې ویشتلی شوی دی دا جنتي دی خو د بټخیلې پولیس یا لیویز د هغوی په مخ باندې څپېړه ده چې په رڼا ورځ باندې کسان راځي او په موټر کې ولي نو په دې سیمه په دې پښتونخوا کې بدامني ډېره زیاته شوې ده او زه آی جي پي صاحب ته دا وایم چې آی جي پي صاحب نه یوازې 400 بلکې ټوله پښتونخوا ملکنډ ډیویژن کې ورځ تر ورځه چې کوم دی نو دا بدامني روانه ده چې په رڼا ورځ سړی راځي او هغه سړی ولي او د یو د هغه مقرره وه خو مرګ له بانه نه وه نو مرګونه به نه نن پس چې کوم دی هغه په دې دنیا ختمه وه د دې نه مخکې هم دی په دې خېټه لګېدلی په دې خپه باندې لګېدلی وي زه چې د الله سره تجارت کوم الف خان وي د دې وجه څه ده وي زه الله پاک د مرګ نه بچ کړی مال الله پاک یو بل ژوند را کړی دی وي زه په ګولو سورې یم او واقعي چې په ګولو سورې خو د هغې باوجود چې کوم دی نو هغه ژوندي و په دې خپه باندې معذوره و نو زه به دا خبره آی جي پي خیبر پښتونخوا ته مړم دا به چې کوم دی نو زه وزیر اعلی 400 دی دا به زه هغه ته هم رسوم ظفرالله خان چې کوم مشیر دی زموږ د علاقې دی هغه ته هم زه دا خبره رسوم او زه د هغې نه مخکې د بټخیل لیویس پولیس انتظامي ته دا وایم چې زر تر زره دا قاتلان گرفتار کړي شي زر تر زره چې په رڼا ورځ باندې دلته کې قتلونه کیږي دلته خلک غیر محفوظه دي دلته خلکو ته تحفظ نشته ګرانو کتونکو دی په بټخیله کې چې د ګاډي سیټ ته کړی دی دا کسان راغلي قاتلان او د ده پاسه ډزې کړي دي او دی په ګاډي کې ویشتی دی او د نه په دغه ټیم باندې دی اسپتال ته نه دی جوړ کړی د ده نه ساه وتلې ده او 2 موټرسایکل سوارو چې هغه بیا ځي او ښه په دغه روډ باندې دا زمري دا زړه ولا چا ورکړی دا هم د انتظامي ورکړی دی خو زه بیا وایم چې د بټخیلې پولیس انتظامي په مخ دا یو لویه څپېړه ده چې په رڼا ورځ 3:30 بجې چې کوم دی هغه ولي حاجي صاحب ستاسو خو موږ یو ځای تېر شوي وو ګرځېدلي وو دلته کې څه وایې د دولت خان حاجي صاحب باره کې
دولت خان چې بسم الله الرحمن الرحیم دولت خان چې یو ډېر زبردست سړی و موږ د دې نه مخکې مو ته دلته ویزټ کړی و او هغه غر سر ته چې ته ختلی و ډېر لرې ځای و چې هغه سړي له موږ 400 روپۍ ورکړي بله ویډیو هم په هغه ځای کې وکړله او هغه هم بیا تاسو پیسې راولېږلې ډېر یو نیک کارونه او ډېر د پیدې کارونه او د الله سره تجارت کارونه هغه ډېر ښکلي کارونه کړي الحمدلله او الله وبخله انشاءالله دې هغه وبخي او ډېر زبردست سړی و ډېر د یتیمانو کورونه وران شو ډېر د غریبانو کورونه په هغه باندې وران شو ځکه چې هغه د هغه په تمه و د هغه په هغه باندې ناست و چې زموږ له پیسې لېږي او هغه به له پیسې لېږلې تاسو به د الله د رضا لپاره ورکولې هغه پیسې نو زه د هغه ډېر ستاینه کوم چې دومره ښه کارونه دومره ښکلی زړه خو ده به هغه کړی و چې یو حصه یې ځان ته پاتې کړی و 3 حصه به هغه چې کوم دی نو په دې خلکو باندې ایښی دی د هغه پیسې نه وي خوښې هغه د الله بس خدمت د خلکو د تکلیفونه هغه ته یاد و چې یاره دا خلک په تکلیف کې نو که زه په دغه کې په سور کې زه به څه وکړم خو چې د خلکو څخه زه ورسم که نه نو هغه هر چا ته رسېدلی الحمدلله او ډېر ښکلی کارونه کړي دي او الله دې وبخي او الله دې هغه جان ښایسته کړي او پسماندګانو د الله پاک د زړه صبر ورکړي د خیره سره ګرانو کتونکو هر وخت په الله سره په تجارت کې اخته او وی الله را باندې راوری وی موږ له دا راسره کړي خو دې علاقې خلکه چې څومره دي نو دا خلکه مزدورۍ کوي دوی په بهر ملکونو کې وختونه تیر کړل دوی د بچو نه شپې ورځې بار کړئ خو د دوی په وجه باندې د ډېرو غریبانانو کورونه روان دي په دې اسپڼ کې چې کوم دي ډېرو دکاندارانو دپاره کاروبارونه یې روان کړو او بیا لکه زه بیا راوستمه یاره نن به پلانکي ځای ته ځو نن به پلانکي ځای ته ځو بیا به چې سعودي کې خپلې پیسې به نه وي یار دوست ته به وي راځه چانده کو یا د پلانکي کور له لګي پیسې دا کو دا شاید جي صاحب دی دا د بټخېلې دی دې ما نه خفه شوی او بیا نظام الدین او دی یو ځای شو بیا دله لاړل او په ټیلیفون یې د سعودي عربو او زما چې کوم دی نو د ده روغه وکړه جي صاحب هم داسې وکړه نه او هلته کې د سره ناست نو لکه بس د هغه پهچان هم دغه ول خو ستاسو مننه چې تاسو زموږ د پسمانده علاقې ته سهار وختي را رسېدلي نو یو جهان مننه ستاسو او دغه پهچان هم دغه و چې یاره په دې وجه هم پېژندلی چې د غریبانو سره به یې مرستې کولې او په غریبانو به خفه کېدو که مدرسه ده که غریب دی که یتیم دی که جومات دی نو په هغې کې زموږ سره ډېرې زیاتې مرستې کړي دي او بس الله دې هغه اوس په کار راولي مننه انشاءالله په کار به راځي دا هر څه پاتې دي خالي لاس دې دنیا ته راغلي او دا یو څه کټ کې به وړي نه قام ته به چغې و چې قام ځان سره مې نه ګاډی بوتو نه مې دغه بنګله به وړله خالي لاس په دې دنیا نه ځو زه 5 بجې د کور نه را روان شوی یم خو ما یې خو 9 بجې جنازې هم هم پکې شرکت کوم خو 10 وي هم هم کوم خو 11 هم هم کوم خو 2 وي هم هم کوم خو دا جنازه به زه اټین کوم ځکه چې ما ډېر د نږدې نه لیدلې د هغه سوچ د هغه ویژن یو غیبت پکې نو مثبت سوچ چې کوم دی نو هر وخت په د علماو سره د عامو خلکو سره دا ډېر کم خلکو کې دا لیدل کېږي چې موږ نن مجبوره کړو چې دې ځای ته رالو چونکې خو ما سره یې مدد کړې نو هغه ځان له آخرت ښه کو دا په ما څه احسان نه و زه همیشه ویم چې نه په چې احسان کوم نه چې احسان اخلم دغه زموږ اخرنۍ ارامګاه ده دغه 2.5 ګزه ځای دی موږ ټول به ځو انا بغض کینه حسد او پلانکي بنګله جوړه کړه پلانکي دا جوړ کړو بره بره به ورته ګورو چې دا به کله راپروزي اکثره موږ راپروزو موږ کې بنیتۍ ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې بنیتۍ دي هلکه دا سوچونه او مولانا صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه د هغه د سوچ باره کې موږ کړه موږ ته مې یو پیغام راکړه چې سوچونه مثبت کې چاته کندې مه کنئ په خپله هم پې لار کېږي په دې موقع زه دا خبرې ځکه کومه چې دولت خان حاجي صاحب یوړله ځان سره الله سره هر وخت په تجارت کې او ځان سره یوړله هغه برخه او وی چې 40 کسان وي چې دا پلانکي ښه دی نو په دې جنازه کې چې کوم دی کافي تعداد کې خلکو ګډون کو او هر سړی ډېر وختي راغلی دی په ناپېژنګلو کې د هر چهره باندې جړا وه او زه داسې یم چې زه د یو ورور نه ولې چې هغه ورور چې هغه به د غریبانانو سوچ کو ولې ما سره هغه 15 خاندانونه یتیمان شو رزق ورکولو والا الله پاک دی خو زه نن ګوی کوم چې صرف ما سره نه داسې نورو ډېرو سوشل ورکرانو سره ډېرو خلکو سره مدد کړي الله یې د هغوی خاندان له صبر وکړي الله دې هغه له جنتونه ورکړي څومره کتونکي چې د هغوی ته دعاګانو اپیل کوم خصوصي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او الله دې دغه شان مرګ موږ له هم راکړي د دې دنیا نه تګ دی ونه کړی ده د ګاډي کې ناست راغی خو یو غټ سوال د بټخېلې په انتظامیه باندې پرېښودو چې تاسو څه کوئ او ستاسو په مخه باندې بیا قاتلان ځي او قاتلان نه ګرفتاریږي د دې سوال
به جواب ورکولي زر تر زره دا قاتلان گرفتار کړي شي موږ به دا آواز پورته کړو په دې زه خاموشه کېږم نه منم کتونکو تاسو د دولت خان حاجي صاحب دغه جنازه وکتله چې چېرته یې ویشتې و موږ درته هغه ځای ښایو چې دا مین روډ دی په دې مین روډ باندې باقاعده چې یو سړی محفوظه نه دی نو هغه به په بل چېرته کې محفوظ شي مخامخ دغه د ریسکیو دفتر دی وګورئ جي ریسکیو نه بیا کسان را رسېدلي دا بیا ګراوند دی تاسو به یې دې وخت کې هم دا ټرفک والا لګیا دي دلته کې دا لار چې کومه ده نو کلیر کوي نو دا وګورئ جي دغه بایپاس دی په دې ځای کې هغه ګاډي درولې دي او دغه دوه کسه راغلي دي وسلو والا او بیا چې کوم دی نو سیده په دې باندې وتلي دي چې په دې دومره مین روډ کې دلته کې به کیمرې وي تر دې وخته پورې لا معلوم نه دي نامعلومه دي نو دا یو ډېر غټ سوال دی د بټخیلې په انتظامیه باندې د دې ځای په پولیس باندې چې تر دې وخته دا ګرفتاري ولې نه ده شوې نو موږ ورته وایو چې زر تر زره دا ګرفتاري وشي او بیا په یو داسې ځای کې یو سړی راځي نو دلته کې دا خو ډېر غټ کاروباریان دي په بټخیله کې د بټخیلې کاروبار خو دا ډېر مشهور دی نو دلته به دوکاندار ځان څه محفوظ وګڼي دلته کې چې داسې یو ځای ته راځي او دونه غټ زړه موني بهرحال خدای دې څوک چا پسې نه کوي څوک چې چا پسې شي نو هغه په کور کې هم ترې نه بچ کېږي خو لکه دا و چې د انتظامي کومه ذمهواري د هغه ترسره کړي نو پولیس په دې کې چورلټ ناکامه دي او زموږ د پولیس نه ګیله ده تر هغې به ناکامه وي تر څو چې دا ګرفتاري شوې نه وي نو دې ته وګورئ چې دا یو صورت حال دی وروره تاسو خو د دې ځای پرون خبر شوي چې دلته ډزې شوي ښه دلته پرون ډزې شوي دي خبر یې خبر شوي وي چې واقع شوي موټر کې کسې شوي دي په مین روډ باندې تاسو دلته وې وروره څنګه حال دی جی په هسپتال کې هم په خپلو درې نیمې بجې وې چې دا همارے یہاں ښه یو بیمار هغه ته تپوس ته تللی و چې دغه شوي دلته کې خبر شوی سړی ویشته وي ګرانو کتونکو هغه سره دغه ټیم کې هم کلاشینکوف مطلب دا چې د هغه هم دښمني وه دا نه چې تنازع نه وه خو دا معلومېدی شي ډېر زر معلومېدی شي خو صرف هم درته دا ځای ښوده چې دا ګراوند دی هغه ریسکیو ده دا بایپاس دی دلته دې رش ته وګوره دغه کسان راځي په موټر سایکل دوه سواره او دې ځای کې ولي او بیا وځي ناکهبندي نه کېږي پولیس نه خبرېږي ریسکیو پولیس ته نه وایي چې داسې یو دوه کسه په موټر سایکلو درلل دا مرچ چې وکړي نو دا سړی لږ بیا کنفیوز وي په ششو پنج کې وي خو پولیس د سره خپل کار په موقع کړی نه دی د هغې په وجه باندې قاتلان ډېر په اسانۍ سره تښتېدلي دي